لکه پشان د ځان بندولو د ګناه نه. نننی یو درس دی ډېر اهم درس دی. یو د حسب و نسب متعلق نبی علیہ السلام خبره کوي او یو د اطاعت خبره کوي الله، چې په دنیا کې به انسان باندې داسې حالات راځي او داسې واقعات به انسان باندې راځي چې کله به د الله او د محبوبینو په دنیا کې د والدینو ټکره راځي. یو مسله به ستا والدینو ته خوښوي او الله ته به ناخوښوي، نو بیا به څه کې؟ یا یو مسله به ستا کور والا ته خوښوي او الله ته به ناخوښوي، یو مسله به ستا بچو ته خوښوي د هغې نه به مجبوری او الله ته به ناخوښوي، ټکراو به راشي، نو بیا به څه کې؟ نو لومبي حدیث کې نبی علیہ السلام فرمایي چې ولا حسب که حسن الخلق، نه د حسب او نسب پشان د ښکلي اخلاقو. معنی اصل شي په انسانیت کې بهترین اخلاق دي. یو سړی میاګان دي، د نسب نه سیدان دي، پاکان خلق دي، معنی نسب اوچت دی لیکن خلکو ته کنځلې کوي په عرف کې، معنی اخلاق یې ښه نه دي. نو نبی علیہ السلام فرمایي دا سړی پرېوتی دی. بیا بهترین سړی یو سړی د جامې نه نایي دی، معنی بل داسې صدقه کوي، اخلاق برابر دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمایي اصل شی په انسانیت کې اخلاق دي. ځکه نبی علیہ السلام فرمایي چې ما په توره باندې دونه خلک نه دي مسلمانان کړي چې څومره خلک ما په خپلو اخلاقو باندې مسلمانان کړي. ځکه ډېر خلک به چې نبی علیہ السلام مبارک لراله د هغې د اخلاقو نه به متاثره شو. هغه یو صحابي و، هغه وی ما د نبی علیہ السلام مبارک ډېره تذکره اورېدلې وه چې الله دله ډېرې لویه سینه ورکړې ده. وی ما په هغې کې یو څو نښې لیدلې وې چې دا د پیغمبرۍ علامه ده، خو یو نښه پکې ما ته نه ښکاره کېده چې هغه د پیغمبرۍ علامه ده. چا ورته یې کومه نښه؟ وی هغه دا ما د دې پیغمبر په باره کې په تورات او زبور انجیل کې اورېدلي و چې ده سره څوک ظلم شروع کړي نو د ده صبر نورم زیات شي. دا ما اورېدلي و، خو دا پې ازموده کومه. نو یو قرض یې وله ورکړه. نبی علیہ السلام قرضو ته ضرورت شو، اوس دی لا مسلمان نه دی خو ازموده کوي نبی علیہ السلام باندې. بعضې خلک داسې چې په علماء ازموده کوي، وایي دا ګورمه چې دا اصلي دی که دیسي دی، الله دې معافي وکړي، بعضې خبرې نه په کار. نو وی دغه وی چې قرضې ټیم مې ورسره یو ایښی او په سبا ورپسې رالم ما وایي چې خپله قرضه راکړه. وی زما د قرضې ټیم هم پوره نو او په ډک مجلس کې مې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک د دې ګریوان نه ونیو، ما ورته وی خپلې پیسې راوباسه. وی صحابو ټولو د کاش نه تورې رابار کړې، اخو غیرت والا خلک وو چې ته د یو سړي آقا ته دغه کې هغه به تا وژني نه. نبی علیہ السلام ورته نه، عمر د کاش نه توره رابار کړې، وایي د الله رسول سر ته قطع کوم بیا به فیصله وروسته کوو، فیصلو سره به بیا ګورو، بیا خو دنه سر واغه. هغې کې هم جذباتي خلک وو که نه. ځکه عمر فاروق رضی الله عنه داسې و چې واقع به تاسو اورېدلي چې یو منافق او یو یهودي خپلو کې فیصله شو. نبی علیہ السلام فیصله د یهودي په حق کې وکړه، منافق وی دا نه منم، راځه عمر له ځو. وایي چې عمر فاروق له لاړه، نو عمر فاروق رضی الله تعالی عنه فیصله وکړه، بیا د یهودي په حق کې وکړه. نو د یهودي ورته ووی وی داسې فیصله خو ستاسو پیغمبر هم کړې وه خو ده نه منله. ده وی ښه نه یې ومنلې، وایي صبر وکړه دله انعام ورکومه. کور ته ننوتو، تېره تورې رابار کړه. چې تورې رابار کړه او دغه سړي چې څنګه وایي تا پیغمبر فیصله کړې وي او یې نه ده ومنله، ښه وایي او ډس چې سر کې وو د فوټبال غوندې داسې اورغړېده او تنه پرېوته. یهودیو ته یې دارسې چلو کو خاندان یې ټول راغی. د الله رسول عمر نبی علیہ السلام عمر طلب کوي راشه. دا ولې؟ د الله رسول تا فیصله کړې او د هغې نه پس د ما پسې فیصله راوړه. وایي داسې کار مه کوه، وایي د الله رسول ستا خبره په خپل ځای، لیکن چې ستا د فیصلې د باندې څوک فیصله راوړي زه به ورسره دا کار کوم. اگر بیا به کوم دشمنو هر څه سره وروستو ګورو، زه اوس هم د دې دشمنۍ د دې خاندان دشمنۍ ته تیار یم، که د دې باوجود بل چا هم دا کار وکړو د الله رسول سر به ترې هم کمپرومایز نه کوم. داسې ایمان وپکې. نو نبی علیہ السلام مبارک ورته د هغې نه پس نوم یې عمر و بیا به ورته فاروق وی. نو بیا مشهور شو په عمر فاروق رضی الله تعالی عنه باندې. ځکه فاروق د فرق نه دی، د حق او د باطل په مابین کې فرق کوونکی عمر فاروق رضی الله. د هر صحابو که ستاسو خیال وي که نه، نن دا خبره وکړم که نه چې دته لږ علم هم راشي، خوښ هم ده
یو ابوبکر صدیق دی چې دته صدیق ولې وي، یو عمر فاروق دی، نو فاروق خو تاسو وپېژنده چې د دې وجې نه وته، یو عثمان ذی نورین دی چې ذی نورین ورته ولې وي، عثمان غني ورته ولې وي، او یو علي المرتضی دی یا ورته علي کرم الله وجهه وي، خو دا ورته ولې وي خلک. اوس د دې یو راز دی، دا یو دوه خبرې کومه خو موضوع بیا خرابېږي. نو ستا چې جوړ شوق نشته یي ها وی ابوبکر صدیق ته صدیق ځکه وي چې کله د معراج مسله وشوه نبی علیه الصلاة والسلام مبارک لومبی ملګری ابوبکر صدیق و. صدیق ریښتونې ته وي او د رښتیاو ملګري ته وي. وی د ټولو نبی علیه السلام پسې مننډې وکړې، وی راشه که نه هغه ملګري خو د نن بله کیسه کوي، خبر خو نه وي مارکیټ ته نوی فلم راغلی دی، نعوذ بالله من ذلک، چې په دونه ساعت کې دی لړم معراج ته بیت المقدس ته لړو، بیا معراج ته وخته او واپس هم راکوز شو، او دونه دغه ښیي چې لکه یو زنځیر ته وړکې او هغه زنځیر اړه کېدل واپس ولاړ نه وي، په دې کې د خدای دیدار هم وکړو، انبیاو سره ملاقات هم وکړو، جنتونه جهنمونه هم ولیدو، دی په دې کې واپس هم راغی، نوې خبره وکړه. نبی علیه السلام مبارک چې کوم د ابوبکر صدیق هغه وخت کې مسلمان شو، هغه ورته وي پیغمبر بالکل حق او سچ خبره کوي، رښتیا وایي. وایي چې نبی علیه الصلاة والسلام مبارک ته پته ولګېده چې ابوبکر صدیق زما پیشنګویي کړې ده، نو د هغې نه پس نبی علیه السلام مبارک ابوبکر ته ابوبکر صدیق رضی الله تعالی وایي تا د ما د صداقت پیشنګویي ورکړې ده، نو په صدیق اکبر باندې اوس یادېږي، رښتونی باندې. او دویم عثمان غني ورته ځکه وایي چې د سره مال ډېر زیات، او یو خو غني هغې چې انسان مالداري په ظاهر نه، د سره داسې مال چې ټولې په دین او په پیغمبر قربان کړی نو دې ته غني وایي، دې ته مالداري. او ذی نورین ورته ځکه وایي چې عثمان غني رضی الله تعالی عنه له نبی علیه السلام مبارک یو لور ورکړې وه، نو هغه وفات شوه، نو نبی علیه السلام ول دویمه لور ورکړه، نو دویمه لور چې ورکړه نو عثمان په ذی نورین باندې مشهور شو. نورین دوه رڼاګانو ته وایي، او دا دوه رڼاګانې د پیغمبر دوه لوریانې وې، نو ځکه ورته چې کوم دی نو صاحب د دوه رڼاګانو وي، ځکه په عثمان ذی نورین. او چې درېمم وفات شو، دویمم نبی علیه الصلاة والسلام مبارک ورته وفرمایل عثمانه که زما درېمه لور وه قسم دی هغه به مې امتحانه درکړې وه. سبحان الله. هغه د نبی علیه السلام عاشقانو او علي کرم الله وجهه. دلته دا ولې وایي دا ډېره دغه مسله ده، وویم که نه وایي دی د مور په ګېډه کې و، نو نبی علیه السلام خو دا د نبی علیه السلام د تره کور او د علي رضی الله د تره زوی، نو نبی علیه السلام به د دې کور ته راته، نو دا مور به ورته د علي رضی الله پاسېده، په خېټه باندې حمل مو ماشومه مو، او دا به ورته پاسېده. نو نبی علیه السلام ورته ته مه پاسه، وایي ځکه تا ته تکلیف دی، وایي د الله رسول زه نه پاسمه، خو چې تاسو مبارک را دننه شئ نو دا ماشوم ما داسې بره بروي، نو زه ځکه ودرېږم، دا دې ما پاسې زه نه پاسمه. نو هغه علي دی چې نبی علیه الصلاة والسلام مبارک په هغې په ګېډه مبارکه لاس کېښود، یې ورته دا دعا وکړه چې کرم الله وجهه، الله دې ستا مخ مبارک کړي چې ما محمد ته د مور په ګېډه کې م پاسېده ما محمد. نو بیا ورته وی دا علي چې پیدا کېده نو څنګه پیدا شوی دی؟ وی مورې طواف کو درد ولادت پرې راغی، د بیت الله شریف په کوټه کې دننه دی پیدا شوی دی زما محترم. دا ورته نبی علیه السلام دعا رسېدلې وه، نو د هغې د وجې نه علي په کرم الله وجهه باندې مشهور شوی دی. دا خو د صحابو داستان. او خبره مې دې پورې کوله چې نبی علیه السلام وفرمایل چې حسب او نسب نه دی مګر په شان د ښکلي اخلاقو. هغه واقعه مې کوله، وی نبی علیه السلام یې د ګریوان نه ونیو چې قرضه راوباسه، نو صحابه خو غوسه وو، هغه خو جلالي خلک وو. نبی علیه السلام وی نه د په ما باندې حق دی، دله حق دی چې وایي اگر چې ټیم نه دی برابر، مانه اوښې یادو یا څه کجورې مجورې وې، نبی علیه السلام مبارک وي ورشه د دې نه وله قیمتي اوښم ورکه، د ده چې څومره عوض دی د هغې نه وله اضافي سیوا ورکه، چې د ده دا ونه وي چې پیغمبر ظلم کړی دی. وي هغه سړی و یا یې ګریوان نیولی و یا یې خپې ونیولې چې د الله رسوله کلمه راته وایي چې مسلمانېږي. ټول څوک دا د نبی رسول الله اخلاقو چې په اخلاقو یې خلکو له شکست ورکړی، د دنیا خلک یې په دې مسلمانان کړي. یو دا، او دویم نبی رسول الله مبارک وفرمایل، کنه ټیم مختصر دی دا بل حدیث په بیا سار وایي انشاءالله. خو هم دی نه وخت نه دی ښه. دویم نبی رسول الله مبارک وفرمایل چې لا طاع، دې خبرې ته توجه کوئ، ښه بس مختصر کوم څه وایي نیاده یې صاحب څه وایي دا څه وایي سبحان الله. ښه مراقبه دی که نه یاره دې صاحب ته ولې ښه. نو نبی علیہ السلام مبارک وفرمایل چې لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق، نشته تابعداري د مخلوق په مقابله د الله کې. اوس دې خبرې ته توجه کوئ. یو کس دی، دې خبرې ته توجه کوئ ډېره.
نبی رسول الله او فرمایل پیچیده مسله ده نبی رسول الله او فرمایل چې لا یؤمنو نبی رسول الله فتوا ده ته وایم یو فتوا نبی رسول الله ورکړې ده چې لا یؤمنو مؤمن نه دی احدکم یو کس تاسو کې حتی اکون احب الیه من والده و ولده والناس اجمعین چې زه ورته د خپل ځان نه د خپل کور والا نه د خپلو والدینو نه او د تمام دنیا نه محبوب ترین کس دیم ګرځېدلی نو لا یؤمنو دا مؤمن نه دی دا فتوا نبی علیه السلام ورکړې ده. اوس مفسرین حضرات فرمای چې نبی علیه السلام دام فرمایلي چې د والدینو سره څومره مینه کوې نو دومره ما محمد سره وکړه نو صحیح ده. نبی علیه السلام دام فرمایلی شو چې د کور والا سره څومره مینه کوې نو دا ما محمد سره م وکړه بس صحیح ده. وی نبی علیه السلام دام فرمایلی شو چې د بچو سره څومره مینه کوې نو خیر دی ما سره وکړه دومره ما سره وکړه. نو علما کرام مفسرین وایي چې نه وی یو طرف ته به د پیغمبر قول راشي بل طرف ته به ستا د ښځې خواهش راشي نو نبی علیه السلام فرمایي د ښځې خواهش د چپړې په څوکه باندې ولو ما محمد تابعدارۍ ته تیار شه دې ته ایمان وایي د ما محترم نبی علیہ السلام مبارک فرمایي یو طرف ته د پلار امر دی او بل طرف ته د پیغمبر قول دی. لکه مثال په طور یو سړی خپل اولاد ته وایي چې ګیره وخورایه والدین ورته ووایي نو دا نه دي پکار دغه کس له چې ګیره وخورئ ګورئ ښه دا جایز نه دي. یاره جی والدینو راته ویلي دي د والدینو خو په قرآن کې ذکر راغلی دی اگر که ذکر راغلی دی لیکن مقابله اوس د پیغمبر د محبت د الله د قول او د ستا د پلار راغلی ده نو خبره به د مور او پلار به څه کې اول به د رب خبره منې بیا به د پلار خبره منې دې کې به د پلار تابعداري نه کوې ذهن د مسله ده یا د ته پلار مور او پلار احب سړي محب سړي تا ته په ګناه باندې امر وکړو چې دا کار وکړه نه ته به دا کار نه کوې الله ته به ګورې چې الله خفه کېږي د الله او د پلار ټکراو چې راشي ترجیح به پیغمبر او الله له ورکې د مور او پلار تابعداري به دغه ده کې فشا والد چې نه پېژنم والدین دغه به بیا نه پېژنې دغه ټایم کې په مسله باندې پوه شوې که نه ذهن د مسله ده. نو نبی علیه الصلاة والسلام مبارک مسلې ته پوس کوې ها نبی علیه السلام مبارک وفرمایي ولا حسب او نه دی حسب او نسب که حسن الخلق پشان د ښکلي اخلاقو لا طاعت نه د تابعداري لمخلوق د مخلوق دپاره فی معصیت الخالق په نافرمانۍ د خالق کې مانه چې الله د نه خفه کېږي او مخلوق خوشحالېږي داسې تابعداري الله ته نه ده خوښه جی مسله باندې والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. الله مونږ چې کوم درس ولوسته خدای خپل دربار الهي کې قبول او منظور کړي د دې درس په برکت باندې حاضر مجمع ته خدای په نظر د رحمت شفقت الفتح او محبت باندې خدای وګوري الله دا ستا دین زده کولو له راضي خدای ستا رضا له راضي خدای د دې قدمونه په تله د نیکۍ کې واچې دا مسجد ته راځي خدای ستا وینا ده چې څوک قرآن حدیث ته ناسي الله پرښتې ورته خدای وزرې غوړي الله دا ستا محبوب خلک دي خدای د دې څه قسم شرعي حاجات دي الله د خپل در نه پوره کړي په دې باندې څه قسم مشکلات دي الله د خپل په خپل دست قدرت باندې خدای ختم کړي کاروباریان دي د اکثرو خلکو کاروبارونه خراب دي الله ته پکې برکت واچې په کاروبارونو کې برکت واچې د چا خپل کاروبارونه نشته خدای د خپل کاروبارونو انتظام وکړي د چا رزق کمزوري دی خدای د حلالو پیسو د رزق باران په خدای وکړي الله د چا خپل کورونه نشته خدای خپل کورونه ورته ورکړي الله د چا اولاد نشته خدای با عمل عالمان حافظان اولاد ورته ورکړي الله د چا بیبیان نشته خدای نیک عمله صالحه طیبه زوجي او بیبیان ورته خدای ورکړي الله په دې کلی باندې خدای رحم وکړي الله خصوصا د میروستې کلی ته خدای په نظر د رحمت باندې وګوري د چا په زړونو کې نفرتونه دي بغضونه دي خدای دا نفرتونه په محبتونو او الفتونو باندې خدای بدل کړي الله د دې کلی ماشومان آینده نسل خدای د خپل ځان سره په وابسته کې الله خپل ځان سره په رابطه کې ماشومان خدای با عمل عالمان حافظان قاریان ته خدای جوړ کې الله د دې کلی څه قسم محتاجي دي الله ختمه کې خصوصا په دا مجلس کې څوک ناسي الله د هر قسم آفتونو نه مصیبتونو نه مشقتونو نه تاڼو نه قچرونو هسپتالونو خدای اوساته زمونږ یو مرګري دی بیماری د ورته خدای هغه بیماری خدای په صحت باندې بدله کې څوک بیماران دي کورونو کې بیماران دي هسپتالونو کې بیماران دي الله شفای کامله عاجله مستمره او نصیب کې الله په وخت ځن کدنم دا کلمه په جبر راولي چې لا اله الا الله محمد رسول الله